د بېنظیري د روپو د دویمې مرحلې اعلان چې دی هغه شوی دی. لکه زیاتر کسانو به دا خبره کوله چې زموږ په اکاونټ کې چې دی دا روپۍ نه دي جمع شي او دې ځل چې کومې روپۍ میلاویږي نو هغه په دوو مرحلو کې میلاویږي. اولنۍ مرحله چې دا هغه شروع شوې ده، لکه په ځینې ضلعو کې چې دی دا روپۍ چې دی دا ورکړل کېږي، خو ځینې داسې ضلعې دي چې په هغې کې دا روپۍ چې دی دا نه میلاویږي. لکه هلته کې دا روپۍ چې دي دا نه دي شروع شي. نو ځینې کسان زموږ په ویډیو باندې کمنټس هم کوي وایي ته دروغ وایې او دا روپۍ چې دي دا نه دي شروع شي. نو په دغه ضلعو کې چې دی روپۍ نه دي شروع شي. بل هغو دا ویلي دي دې ځل چې کومې روپۍ شروع شي نو تاسو ته به میسج راځي، د میسج په تر باندې چې دی تاسو به ځئ نو هلو به دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي. نو په ځینې ضلعو کې چې دی دا روپۍ شروع شي دي، خو ځینې کسان ته میسجونه چې دي دا نه دي راغلي. نو نننۍ ویډیو چې دا هغه زموږ د دې په باره کې ده چې په دویمه مرحله کې او په کومو ضلعو کې دا روپۍ شروع کېږي او کومو کسانو ته چې میسج نه دی راغلی تر اوسه پورې ورته دا روپۍ نه دي میلاو شي، هغه به د دې لپاره چل کوي. د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ، یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له لازم ورکوئ. بل دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره نو تاسو دا ویډیو رالی دا مخکې شیر کوئ چې نورو کسان ته هم ورسي. بل چې ویډیو پوره ګورئ، تاسو ویډیو پوره ونه ګورئ لاندې بیا کمنټس کړئ په ویډیو کې چې موږ کومه خبره کړې تاسو دا خبرې چې دی لاندې په کمنټس کې دوباره تپوس کوئ. بل که ستاسو په زړه کې څه سوال وي نو تاسو زموږ پیج دننه وزټ کوئ، زموږ یوټیوب چینل چې دی هغه ګورئ، په هغې کې به تاسو ته ټول معلومات چې دی هلته میلاویږي. رجسټریشن څنګه کېږي، د ماشومانو روپۍ ولې نه میلاویږي، یا موږ رجسټریشن کړی د دومره وخت وشو دا د څه د وجې نه موږ ته دا روپۍ نه میلاویږي او موږ د دې لپاره به کله حل کېږو. داسې قسم ټاپک باندې چې دی زموږ جدا جدا ویډیوګانې پرتې دي. نو لږ د فیسبوک پیج او یوټیوب چینل ته چې دی دې ته وردننه کېږئ نو تاسو ته به نور معلومات چې دي هلته کې میلاویږي. نو د بېنظیر روپۍ چې دي هغه شروع شوي دي. دې ځل چې کومې روپۍ چې دي دا شروع شوي دي نو دا په دوو مرحلو کې شروع شوي دي. اولنۍ مرحله چې ده هغه اوس شروع شوې ده او د دویمې مرحلې چې دی هم حکومت چې دی اعلان وکړو چې د منګل د ورځې نه چې دی دویمه مرحله به شروع کېږي او ستاسو په اکاونټونو کې چې دی دغه روپۍ به جمع کېږي. خو دې ځل چې دی دا روپۍ به تاسو ته هلو میلاویږي چې کله تاسو ته د 8171 نه میسج راشي. لکه په کومو ځایونو کې چې روپۍ شروع شوي دي چې کله ستاسو موبایل ته د 8171 نه میسج راشي نو تاسو به ځئ او خپلې روپۍ به رالی. نو تاسو خپل موبایل وګورئ، د میسجونو ځای وګورئ، که تاسو ته میسج راغلی د 8171 نه او تاسو ته ووایي چې خپلې روپۍ راواخلئ نو لاړ شئ کوم ځای کې چې روپۍ میلاویږي دې ځله دا په کیم سیټ کې میلاویږي. مخکې په دوکانونو کې میلاوېدلې او دې ځله په کیم سیټ کې میلاویږي. نو هغه کیم سیټ ته ځئ او خپلې روپۍ چې دی دا راواخلئ. خو د 8171 نه تاسو ته میسج نه راغلی نو تاسو به نه ځئ، خپلې روپۍ چې دی دا به نه راخلئ. ځکه په دې کې چې دی اوس نورې ضلعې هم یو ځای کړې نو هغه کسان چې دی هغه هم دا کوشش کوي چې موږ به خپلې روپۍ چې دي دا به راخلو او د 8171 نه چې دی میسج به ورته نه راغلی. نو د هغې ته هم چې میسج نه راغلی چې تاسو به بیا چل کوئ. خو اول دا ضلعې ونه چې دا نوې ضلعې چې دي دا په دې کې نورې چې دی دا یو ځای شوې. په دې کې چې دی بنو په دې کې یو ځای شو، لکه مروت چې دی دا پکې یو ځای شو. په دې ضلعو کې چې دی دا نه میلاوېدلې، اوس په دې ضلعو کې چې دی د منګل د ورځې نه دا روپۍ چې دی دا به شروع کېږي. د حکومت د طرفه دا اعلان وشو چې دا ضلعې چې دا پکې یو ځای کېږي. دغه شانتې کرک دی، کوهاټ دی، هانګو، کورم او رګزۍ چې دا په دې ضلعو کې چې دی د منګل د ورځې نه به دا روپۍ شروع کېږي او د دغه ځایي کسان چې دي دوی به هم خپلې روپۍ رالي. خو کله چې تاسو ته د 8171 نه میسج راشي نو هلو به تاسو ځئ او خپلې روپۍ چې دی دا به رالئ. که د 8171 نه تاسو ته میسج نه راغلی نو تاسو به نه ځئ چې لاړ شئ هلته که تاسو وایئ چې موږ ته به روپۍ میلاو شي نو د هغې سره به هم ستاسو وخت او ستاسو پیسې دواړه چې دي دا به ضایع کېږي. ځکه کیم سیټ لري نو په کرایانو به یې هم روپۍ لګي. بل چې هلته کې به تاسو ولاړئ نو ټایم چې دی دا به ورسره هم ستاسو ضایع کېږي. نو هغو ورسره بله دا خبره کړې چې کومو کسان ته د 8171 نه میسج رانغی نو هغه به د 10 جون نه وروسته چې دی بیا به کیم سیټ ته ځي نو هلته کې به دې کسانو ته چې دی بیا به روپۍ میلاویږي. ځینې کسانو ته میسج نه راغله په دې ورځو کې لاړ شي نو یو ګرمي ده او یو هلته کې راشي نو بیا دې هلته کې په عذابېږم. نو کوشش کوئ چې د 8171 نه میسج راشي نو لاړ شئ او خپلې روپۍ راواخلئ. که دې ځل نه تاسو ته میلاو نه شوې نو په راروان قسط کې چې دی دا هم تاسو ته میلاویږي. د 3 میاشتو پورې دا روپۍ تاسو ته میلاوېدی شي. اکثر ځینې کسان به تېر شوی قسط نه راغستی هغو ته به دې ځل ډبل قسط چې دی دا میلاویږي. نو لږ صبر وکړئ او په دمه باندې لاړ شئ خپلې روپۍ چې دي دا به تاسو راواخلئ. دغه شان د ماشومان وظیفه چې ده که ستاسو وي نو هغه به ورسره هم میلاویږي. نو کوشش وکړئ چې د 10 جون نه وروسته لاړ شئ نو ټولو په اکاونټونو کې چې دی دا روپۍ به جمع شي او خپلې